انټرنیشنل سټانډرډ کمپنیز نه چې کله مونږه شاپینګ کوو بس هغې مونږ ته چټ راکړي بس مونږ هغې ته پیمنټ وکړو خبره خلاصه شي مونږ د هغوی سره چېرته سر نه خوږو خو چې کله یو غریب د پلاستیکو چمپلې خرڅي مونږ ورته ودرېږو او 50 روپۍ ریټ یې راته ووایي نو مونږ ورته لس ووایو نو د 500 روپو په چپلو کې مونږ نیمه ګنټه مغزخوري کوو او هلته چې په 100 زره باندې پیزار اخلم نو هغه ته مې گفتم نه دی کړی د هغه آمدن ملټي نیشنل کمپنۍ ته تو او د دې د آمدن به د دې غریب سړي د کور د بچو د روژه ماتې سبب او ذریعه جوړېږي په خپله معاشره کې داسې خلق انکرج کوي هغې له حوصله ورکوي هغې له ډاډ تسلي ورکوي دا د رمضان شریف د هغې هغه حقیقي پیغام دی کوم چې الله د انسان په زړه کې ورچول غواړي چې تا ته د بل د لوږې احساس وشي تا ته د بل د تندې احساس وشي تا ته د بل د غربت احساس وشي دا د رمضان شریف هغه حقیقي پیغام دی د الله رب العالمین یره دې په زړه کې پرېوځي چې ته یوه میاشت د حلال رزق نه ځان بچ کې نو 11 میاشتې د حرامو نه ځان ولې نه بچ کې ولې رب بدل شو خدایي بدل شو تا دین بدل کو هغه مسلمان نه چې په رمضان کې د حلال رزق په ځان بند کړو نو په 11 میاشتو کې حرام ولې په ځان نه بندې رزق خو الله تعالی مقدر کړی دی کو ته په حرامو کې لټې په حرامو کې بدرته ملاويږي کو په حلالو کې لټې په حلالو کې بدرته ملاويږي کوم نوړی چې تعالی الله لیکلی دی چې د دنیاي جهان حرام را یوځي کې هغه نوړی کې ته اضافه نشي کولای کوم نوړی چې تعالی الله لیکلی دا چې د دنیاي جهان حرام مسترد کې ریجکټ کې او حلال یې هغه نوړی ستاسو خلینو څوک رکاولې نشي رفعت الاقلام وجفت الصحف د تقدیر قلمونه پورته شوي دي کاغذونه لفافې فایلونه دا وچ شوي دي دا کلوزد دي ستا د تقدیر د رزق فیصلې الله مخکې نه کړي دي مې غواړه په حرامو کې په حلالو کې وغواړه خپل رزق صفا کړه دا د رمضان شریف آغا پیغامات دي کوم چې روحاني تور جسمانی تور معاشي تور معاشرتي تور مونږ او تاسو ته زمونږ اصلاح غواړي اوس کو روژه تیره شوله او زمونږ روټینوم هغه وکم چې د روژې نه مخکې نو بیا زمونږ مثال د هغه بیمار دی چې هغه چا هسپتال ته به وستلو یوه میاشت علاج ورته وکړو چې کله په میاشت پس دی ډسچارج کیږي او د ده چیک اپ وشو نو چې دی په کومه ورځ داخله و د ده د بیمارو کوم یو شرحه وه میاشت بعد هم د بیمارو هغه شرحه ده د ده د میاشت په هسپتال کې تیرولو فایده څه وکړو لعلکم تتقون تاسو کې د الله یره پیدا شي د رمضان شریف د هغې مونږ او تاسو ته بنیادي سبق او پیغام هغه هم دغه دی الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته د رمضان شریف په ښکلي عباداتو سره د تیرولو توفیق نصیب وفرمایي دا ډېر ښکلي لمحات دي په دې ښکلو لمحاتو کې خپلې ژبې په استغفار باندې لمدې وساتئ په درود شریف باندې لمدې وساتئ د قرآن کریم په تلاوت باندې لمدې وساتئ نن سبا سمارټ فون موبایل د ټولو نارینه او زنانو سره دي سمارټ فون موبایلو کې قرآن پاک هغه ډاونلوډ کړئ او د هغې چې کوم دی نو اینی ټایم تاسو تلاوت هغه کولی شئ خو فرض که تاسو تلاوت نشئ کولی نو قرآن کریم تلاوت اوریدلی شئ په اوریدلو کې هم ثواب دی او د هغې سره سره مونږ او تاسو کوشش وکړو چې څومره په خپله باندې د نورو غریبانانو سره احساس همدردي په مونږ کې را پیدا شي الله رب العالمین دې دا زمونږ او ستاسو دپاره دا رمضان د سبب د مغفرت وګرځي او نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ آمین ووی صحابو ته تپوس کو په څه باندې امین ووی وی فرمایل جبریل امین خیره وکړله علیه الصلاة والسلام خدای هغه سړی تباه او برباد کړي چې رمضان پرې راغی او ځان یې د مغفرت قابل نه کو نبی علیه السلام ووی آمین کومه خیره چې جبریل امین علیه السلام کړي وي او آمین په نبی علیه السلام ویلی وي هسې نه چې د هغې بدبختو په صف کې مونږ او تاسو شامل شو الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته مقبول رمضان شریف نصیب وفرمایي